बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल वायमा हाल چې کوم دی منصوباتو اوم قسم دی حال. پنځه مونږ ووی چې کوم مفعولات دي، څومره مفعولات دي: مفعول مطلقه، مفعول مطلقه، مفعول فیه، مفعول معه، او چې څومره مفعولات مونږ پنځه ووی دا خو څه دي؟ منصوب دي. اوم نمبر چې کوم دی، اوم نمبر منصوباتو کې اوم نمبر دا څه شی دی؟ حال دی. څه شی دی مولانا صاحب؟ حال. دا زمونږ یو ملګری وایي چې زه فارغ شوم چې ما درس کړی نه و، ما وی چې د حال دا حال چې د کم دی، حال و د ذوالحال چې ما ویل که دی نه زمانې مراد دي، حال مستقبل او ماضي. چې کله مې درس شروع کړو نو بیا مې شروع وکړل، نو درس ډېر ضروري چې درس ته کوې نو هغې دپاره شروع وګورې، یو بل نه تپوس وکړې. درس نه بغیر ته ملا جوړېدلی نه شي. صحیح دی. اوس حال څه شي ته ویلی شي؟ حال یعنی حال هغه منصوب اسم ده، هغه حال کم یو منصوب اسم دی، اسم هم دی، منصوب هم دی. کم یو چې کله فاعل فعل واقع کېږي که نه، چې کله فعل واقع کېږي کله کم وخت نو د فاعل یا د مفعول حالات بیانوي. په کم وخت باندې چې کار کېږي نو کار څوک کوي؟ فاعل کوي که نه. په چا باندې چې کار کېږي هغه څوک مفعول وي، نو یا به د فاعل حالات بیانوي یا د مفعول. یاد شو؟ یا به د فاعل بیانوي یا د مفعول. اوس مثال یې څنګه دی؟ جاء الولد ضاحکا، جاء الولد ضاحکا. جاء فعل دی، ولد څه شی دی؟ فاعل دی. راغې الک ضاحکا، په خندا خندا، ضاحکا په خندا که نه، نو د ضاحکا دا حال دی او منصوب دی که نه؟ ضاحکا منصوب دی، اسم هم دی. او د چا حالات یې بیان کړه؟ د مفعول که د فعل؟ فاعل حالات یې بیان کړه. جاء الولد ضاحکا. وګوره اوس وجدت الطفل، وجدت دې کې فعل خپله پټ دی. وجدت فعل، انا پکې فاعل او دغه پکې مفعول دی. وجدت الطفل دا پکې مفعول دی. ما ولیدو یا اوموندو مشومه خائفا یریدو. نو دلته کې حال د یریدلو د حال د چا دی؟ د مفعول دی. اول چې وګڼه جاء الولد ضاحکا دا د فاعل حال، یعنی چې کله راتلو، کله وخت کې د راتلو د راتګ ولا کار یې کوو، په هغه وخت کې د فاعل حالات بیان کوه ضاحکا خندا باندې. او بیا دلته کې چې کله مفعول وکړو، نه مفعول باندې کله کار کېدو چې دلی دو یا پیدا کېدو، په هغه وخت کې د مشوم چې وجدت الطفل خائفا نو دی چې کوم یریدو. اوس وګوره چې د فاعل حالت بیانوي، د مفعول دواړو بیانوي. داسې جمله درته ښه بله جمله وه: کلمت زیدا راکبین. راکبین تسنیه شوه که نه؟ اوس دې کې فعل اول فاعل راو بس به مفعول. کلمتو، کلمتو فعل او فاعل شته پکې که نه؟ کلمتو کم پکې فاعل دی، انا پکې ضمیر پکې فاعل. او کلمتو زیدن دا مفعول شو. زیدن ما خبره وکړې زید سره، ما خبره وکړې زید سره، نو زه فاعل شو، زید مفعول شو که نه؟ ما په خبره چې دا په مفعول غوه کیا شو زید. نو راکبینې، راکبینې، راکبن خو یو وي که نه؟ راکبینې دواړه، دا دواړو حالات یې بیان کړي. یعنې زه هم سوارو په ګاډي کې یا په خر باندې یا په څه باندې، او دا مفعول چې دی زید چې دی هم سورو، دواړه سوارو چې خبرې مو وکړو. دا څه معنا شو چې کلمت زیدن راکبینې؟ څه معنا شو؟ ما خبرې وکړې د زید سره په داسې حال کې چې زه هم سورم، زید سور. راکبینې خو تسنیه ده، عین اواز خو تاسو یاد دی که نه؟ یاد شو؟ او د چې چا حال بیانېږي، که د فاعل حال بیانېږي که د مفعول، هغې ته څه ویلی شي؟ ذوالحال. یاد به یې درته چې د چا حال بیانېږي هغې ته ذوالحال وي. دلته کې مونږ وی چې جاء الولد ضاحکا، دا دلته ذوالحال څه شی دی؟ ضاحکا حال دی.
ول الولد الولد دلته کې څه دی ذوالحال دی مخکې وای او دا حال چې کم دی دا عموما وایي چې نکره وي معرفه نه وي معرفه خو ته پېژندلې که نه چې عالم یا الف لام پې معرفه وي یا مضاف پکې شوي که نه هغه معرفه وي که نه معرفه اقسام تک خود دی دا ذوالحال چې کم دی حال چې کم دی حال دا معرفه نه نکره وي ضاحکا نکره دی که نه راکبا نکره دی او ذوالحال چې هغه معرفه وي ذوالحال څه شي معرفه وي ها مثلا الولد معرفه دو کنه الجاء الولد الف لام په داخل دي کنه ذوالحال ذوالحال څه شي دا معرفه دی او حال شاباس او حال چې کم دی هغه یو نه دوا زیاتم کېدلی شي یوم کېدلی شي او زیاتم کېدلی شي قرآن پاک کې یو مثال زه درک رجع موسی الی قومه رجع موسی علیہ السلام واپس شو قوم ته الی قومه خپل قوم ته او قوم ته واپس شو دلته فاعل موسی دی ښه نو څنګه واپس شو غضبانه حال شو کنه غصه کې وکنه اسفن یو بل حال دو حال راي کنه غضبانه اسفن افسوس یې هم کو په داسې حال کې چې افسوس یې هم کو ترجمه به څنګه کوي موسی علیہ السلام قوم ته واپس را په داسې حال چې غصه هم او افسوس کوونکې هم دو حال بیان شول کنه د فاعل دو حال بیان شي یو حال یوم کېدل شي او ډېر کېدل شي او دا حال چې کم دی لکه ضاحکا شو غضبانه دا خو مفرد دی کنه او دا جمله هم کېدل شي پورا جمله حال کېدل شي صحیح دی کنه کومه جمله اسمیه کا فعلیه یعنی حال مفرد خود دی هغه مثال خو ما درکو او حال چې کم دی هغه جمله هم کومه جمله کله کله پورا جمله اسمیه یا جمله فعلیه دوړه کېدل شي او چې کله جمله وي کنه حال که فعلیه وي که اسمیه نو بیا به په منځ کې ربط ته ضرورت وي ها د حال او په ذوالحال په منځ کې به ربط ضرورت وي ربط صحیح دی هغه ربط چې کوم دی کنه هغه واوي هغه ته واوي حالیه ویل شي واوي حالیه او یا به ضمیر وي یا به واوي حالیه وي ربط تپره چې تړون کوي کنه د جملې خپل کې سره ربط کوي تعلق سره برابرې دا به واوي حالیه وي یا به ضمیر وي ټیک دی کنه او یا به دواړه وي دا سم کېدلی شي واوي حالیه هم وي او ضمیر هم اوس یې وګوره چې په جمله اسمیه چې حال وي د دې مثال ګور لئنک له الذئب ونحن عصبة صحیح دی دلته حال ده ونحن عصبة واو چې څه شی ده واو حالیه ده کنه که چېرته د زیب د غو خوړو ده یوسف علیه السلام لیوه وخوړو ونحن او حال دا دی چې مونږ څه شی عصبة څه شی یو ټولی یو ډېر ګڼ کسان یو داسې څنګه چې حال دا دی چې مونږ ګڼ کسان مونږ نه به دا لیوه خوري دا واو حالیه پکې راغلی که نه دی او دا جمله اسمیه نه ده ونحن عصبة نحن ضمیر ده کنه جمله اسمیه ده کنه جمله اسمیه خو هغه پکې واو حالیه ربط پکې څه ده واو ده اوس درته ضمیر ښیم چې ضمیر پکې ربط وي اهبطوا بعضكم لبعض عدو دا جمله اسمیه ده بعضكم لبعض عدو نو دکې ضمیر څه شی ده کوم ضمیر پکې راغلی کنه خرجوا من دیارهم وهم واو پکې راغلی هم پکې راغلی وهم الوف حذر الموت جمله اسمیه ده واو ده او ضمیر دواړه پکې راغلی جمله فعلیه به حال څنګه ګرځي وجاءوا اباهم عشاء یبکون پلار ته دوی مخام ټیم کې راغل په داسې وخت کې یبکون چې دوی څه کوله جړای کوله او ویلای کوله د کار یې کوه کنه جمله فعلیه شو ټیک شو قرآن پاک کې نور مثالونه راغلي ادخلوا الباب سجدا یذکرون الله قیاما وقعودا دا بیا ته ځان ته تاسو پکې پیدا کړئ ښه
ترکوک قائما یبیتون لربهم سجدا و قیاما. دوا حالتونه ذکر کړي. سجدا یعنی یبیتون لربهم شپې تیروي رب د پاره په داسې حال کې چې سجدا سجدا کوونکی و قیام و قیام کوونکی. قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارا. وأنتم واو حالیا پکې راغلی. یاد شو اوس بیا تمیز وایو. نن مونږ کم سبق وایو. حال هغه اسم منصوب دی، اسم دی منصوب دی، نسب پر راغلی دی، منصوب دی، په ځای دا نسب واقع شوی. هغه اسم دی چې هغه د ذوالحال حالت بیانوي. د چا ذوالحال څه شی وي؟ ذوالحال به څه شی وي؟ یا به فاعل وي یا به مفعول وي. کم وخت کې به دا حال بیانوي؟ په کم وخت کې چې کار واقع کیږي. او چې کله مفرد راشي نو بیا خو ربط ضرورت نشته چې حال کله مفرد راشي. او چې کله حال جمله راشي نو په ربط ته پر واو حالیه وي یا به پکې ضمیر رځي. او حال چې کم دی مفرد کله یو راشي کله زیات راشي، یو نه زیات راشي حال. او حال کله چې کم حال بیانوي د جملې، کله پوره جمله راشي، جمله فعلیه هم راتلی شي، جمله اسمیه راتلی. خو چې کله راشي جمله اسمیه یا فعلیه نو ربط ورته په منځ کې پکار دی، واو حالیه یا ضمیر یا دواړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.